یا ایها الرسول اے رسول لا يحزنك ندخف کوي تعالی الذين كسان يسارعون في الكفر چې تادي کوي پکارون د کفر کې من الذين دعا كسان قالوا چې وای آمنا ایمان وروړي د مونږه بیا افواههم په خلود دوی سره ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نبی وروړي زړه د دوی ومن الذين هادوا او د يهودياننا سماعون للكذب غوګ دي دوی د پاره د دروغ جوړولو پتا باندې سماعون غوګ دي دوی لقوم اخرين د پاره د قوم نور لم ياتوك چې نبی راغلي تا ته يحرفون الكلمه بدلوي کلمې د الله من بعد مواضع رست د زینو دا غینا یقولون ويدوي ان اوتیتم چې قدر کړي شتا سوتا هذا دا حکم فخذوه قبل وغيلرا وان لم تؤتوه کچره در نکړي شتا سوتا دا حکم فاحذروا نزان بچ ساتي ومن يرد الله او د چا لپاره چې غواړي الله جل شانه فتنته گمراهي ده هغه فلن تملك له من الله شيئا نو هیڅ چری اختیار نه لري ته هغه لره د نزد الله د سسیز اولئک الذين دعوا كسان لم يرد الله چې نو غواړي الله جل شانه ان يطهر قلوبهم چې پاک لري زړونه د دوی لهم في الدنيا خزي دوی لرا په دنیا کې شرمندگی ده ولهم في الاخره عذاب عظيم او دوی لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی سورة المائدة آیت نمبر 41 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم دين مخي آيات مباركو کی الله جل شانه د مختلفو جرائم بالخصوص د غلا ډاکی د غل او د ډاکو سزا ذکر فرمایل بیا ورپسې الله تبارک وتعالى د تقوا حکم فرمایل چې د الله نه یره کوي او هغه کارونه ولټوي چې کم تاسو الله جل شانه ته نزدیکی اوس په دې آیت کریمه کې چې کم واقعي ذکر دی هغه یو داسې واقعه چې په يهودو کې چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه ته هجرت فرمایل او د مدینه منورې چې کوم يهودو هغه په خیبر کې آباد او هغه التکی د خپل د تورات د حکم مطابق با فیصله کو چې کوم دا غوي اهل علم نو یو ځل پاغوي کې د ویلوی خاندان سړی او خزي زنا وکړه نو چې کله به داسې مسله هغه تراله نو هغوی با د تورات چې کوم حکم او پاغي کې تخفیف وکړه ځان نه پکې اسانتیا راوست په تورات کې هغوی ته حکم دا موجود چې تاسو چې کله یو زانی سړی وي زانیه خزوي او شادي شوه وي دوانه نو دا دوانه به رجم کوي پکانو به اولي او مړه کوي به دوانه نو چونکه التکی اهل حق اهل علم علماء اهل حق پاغوي کې پاتې نو هغوی با د مال او د دولت د حصول د پاره با په مسلې کې و تخفیف راوستو او ورته وی چې خیر دی
د دې مخ د تور کړی شي دوانه مخونه د تور کړی شي او په خره باندې سور کړی شي او په بازار کې وګرځول شي او یو څو کوړي وهلی شي بس دا د دې سزا شو د مرګ نه بچ دی نو دغه یو واقعیا پیښه شو په هغوی کې نو هغوی دا فیصله وکړه چونکه هغوی چې کله دا حکم به جاری کړه په تورات کې تحریف وکړو نو دن دا هغوی ضمیر به ملامته کو چې مونږ خو د الله جل شانه اخکاره حکم ماتو لګیایو په هغې کې تحریف کو لګیایو لہذا دې ځل هغوی دا فیصله وکړه چې مونږ به دا فیصله مدینه طیبې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویسو او دا هغوی دا خیال چې چونکې دا نوي چې کوم احکامات راځي په نبی علیه السلام باندې دې کې ډېر اسانتیا دی دین اسلام شریعت محمدی ډېر آسان دی په هغې کې ډېر تخفیف دی او مونږ به خپل دا فیصله دا مسله به هغې ته ویسو نو کیدای شي په دې کې څه اسانتیا هغه پیدا شي او دویم مونږ به ورته خپل د تورات دا مسله به بیان کو چې په تورات کې دا راغلی دی چې کله یو شادي شده سړی یا شادي شده ښځه زنا وکړي نو د هغوی سزا مخ تورول دی او دغسې په بازار کې ګرځول دی نو دا تحریف شده مسله به ورته بیان کو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو چونکې دوی وی چې امي دی هغې تورات لوستلی نه دی نو زمونږ په دې خولې باندې به هغې اعتماد وکړي او دغه فیصله به صادر کړي نو زمونږ غاړه هم خلاصه شي او هغې ته به هم چې دی نعوذ بالله دوکه ورکړو نو چې په دې ارادې سره هغوی رالل الله تبارک وتعالی د وحی په ذریعه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د دې واقعې اطلاع وفرمایل او چې کله دوی رالل خپله واقعه او مسله وړاندې کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی ته وفرمایل چې ستاسو په تورات کې د دغې شادي شده زانی زانیه څه سزا ده نو دوی جواب کې وی چې زمونږ په تورات کې دا دی چې د مخونه تور کړی شي او په خره باندې سوره کړی شي او په بازار کې وګرځولی شي او یو څو کوړې سزا ورکړی شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې خپل تورات راوړئ او د هغې تلاوت وکړئ نو چې کله تورات راوړلی شو او د هغې تلاوت شروع شو دغه باب چې کوم کې د زنا سزا ذکر نو چې کله دغه مسلې ته راورسېدو نو یو یهودي ورمخکې شو په هغه ځای باندې چې کوم کې د رجم د سزا ذکر و آیت په هغې باندې لاس کېښودو د هغې نه مخکې وروسته ووې هغه ځای پرېښودو نو د نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابي حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د یهودو ډېر لوی عالم و دی مسلمان شو دی ورمخکې شو ورته وویل چې ای د الله دشمنه چې کوم د رجم حکم و هغه تا ونه لوستلو حالانکه ستاسو په تورات کې هم د رجم سزا د زنا سزا چې هغه رجم دی هغه سنګسار کول دی تا په دې باندې ګوته کېښودو لاس کېښودو هغه د پټ لہذا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا فیصله وفرمایل چې د تورات د فیصلې مطابق دا دواړه دی سنګسار کړی شي او بیا همغه وشوه چې هغه نبی علیه السلام د فیصلې مطابق هغه دواړه زانی او زانیه سنګسار کړی شو نو په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي چې زما محبوب پیغمبر دغه یهودیان او دغه منافقین د دوی دا سازشونه او د دوی دا مکر و فریب تعالی را غمجن نه کی په دې باندې غمجن کېږه ما د دوی په سازشونو باندې د دوی په مکر و فریب باندې ته غمجن کېږه ما یا ایها الرسول ای رسول لا يحزنك نزخ خف کوي تعالی را الذين كسان يسارعون في الكفر چې تعدی کوي په کفر کې په کارونو د کفر کې دوی تعدی کوي من الذين دا کسان قالوا آمنا چې وای موږ ایمان وروړي دي بافواههم په خلوخ په باندې ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه وروړي زړونو د دوی یعنی منافقین دي په ظاهر باندې دوی کلمه وای زړه مسلمانان نه دي ومن الذين هادوا او د يهوديان سماعون للكذب سماعون غوږ دي دوی للكذب د دروغ جوړولو د پاره پتا باندې دا ستا خبر سي دي د پاره اور چې پتا باندې دروغ جوړ کی سماعون لقوم آخرين غوږ دي دوی د پاره د قوم نور یعنی صرف تجسس د پاره راشي ستا خبر ووري او نور ته رسي لم ياتوك چې
نوی راغلی هغوی تا ته کم کسان چې تا ته نه ده راغلي هغوی ته دوی خبرې وړي ستا خبرې محفوظ کوي او هغوی ته رسوي یحرفون الکلمه بدلوي کلمې د الله من بعد مواضعه رستو د ځایونو د هغې نه یعنی یو خبره وشي د هغې په ځای باندې هلته کې د هغې مقصد بل بیان کړي تحریف پکې وکړي دا د هر دور د منافقینو او دغسې د یهودو دا یو شیوه پاتې ده چې هغوی د الله جل شانه په احکامو کې تاویل کوي د هغې معنا بدلی او دغسې په دې دور کې هم یو ګڼ شمېر تعداد کې داسې خلک موجود دی چې کم د قرآن او د سنت هغه غلط مقصد بیانوي په هغې کې تحریف کوي د هغه تحریف په ذریعه باندې د خلکو ذهنونه هغه په هغې کې وسوسه اچوي او د مسلمانانو د گمراه کولو کوشش کوي نو لہذا د قرآن او د سنت هر یو مسله چې موږ زده کوو د صحابه کرامو نه زده کوو الله رب کائنات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور مبارکه کې د یهودیانو د عیسایانو د منافقینو د دې هر څه هغه چې دی بل واضح بیان فرمایل او بیا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم 23 ساله دور نبوت کې 1,26,000 صحابه کرام مخلصین مؤمنان دا غوی هغه مقدس جماعت الله تبارک وتعالى قیامت پر راتلونکي مؤمنانو د پاره د ایمان معیار وګرځو او بیا داسې وخت هم راغی چې په ډک جماعت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس 36 کسان 36 کسان پاسو فلان ابن فلان اخرج فإنك منافق فلان ابن فلان اخرج فإنك منافق 36 کسانو نمونه واغشتو او د جماعت د صحابه کرامو نه جدا کړو او خالص مخلص هغه مقدس جماعت د صحابه کرامو پاتې شو چې کم تعداد 1,26,000 هغه جوړیږي او هغه صحابه کرامو د قرآن او د سنت تعلیمات راواغشتو د الله کتاب د نبی اسلام فرمان خپل سینې سره ولګو په خپل سینو کې محفوظ کړو او د امت ته ورسو نن چې موږ تاسو ګورو هغه د امت د دین اسلام چې کوم دشمنان دي هغه قادیانیت په شکل دی صد رافضیت په شکل دی صد مرزایت په شکل دی خو نور مختلفو صورتونو کې راځي د اسلام د قرآن او د سنت داسې تشریحات خلکو ته بیانوي چې کله یو مسلمان د هغوی په باره کې سوچ وکړي نو د صحابه کرامو په حوالې سره په زړه کې شکوک او شبهات پیدا کیږي چیرې فلانکی په خپل منځ کې اختلاف وو فلانکی په خپل منځ کې نفرتونه وو فلانکی نعوذ بالله یو بل ته بدرد ویلو که بالفرض والمحال دغه منافقینو خبره ومنل شي نو بیا نعوذ بالله د نبی صلی الله علیه وسلم په تربیت باندې دغه په تعلیم باندې دغه په صحبت باندې ګوته اوچتي زمو خدا ایمان دی چې کم کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحبت کې پاتې شو رب کائنات د طرف نه هغه ته د جنت سرټیفیکیټ ملو شو او الله رب العالمین د 1,26,000 صحابه کرام په موجودګۍ کې فرمایل اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا اليوم اکملت لكم دا کم جمع متکلم جمع مخاطب صيغه ده 1,26,000 صحابه کرام موجود دي رب کائنات ورته فرمایي چې نن ورځ باندې استاسو د پاره استاسو دین مکمل کړی شو دین دغه 1,26,000 صحابه کرامو دي چې کم د حجۃ الوداع په موقع باندې د نبی صلی الله علیه وسلم مخ ته موجود او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کړی دی ورستو دا غینا هغه چې د دنیا کې خورشو په دنیا کې د الله او د الله د دین پیغام دنیا کونی ته ورسو د څه قبرونه په افغانستان کې جوړ شو د څه قبرونه په بلوچستان کې جوړ شو د څه قبرونه په پېښور کې جوړ شو اصحاب بابا کې او د څه قبرونه په سند کې جوړ شو د څه قبرونه په ترکی کې جوړ شو او څه په افریقا کې د دنیا کونی کې صحابه کرامو قبرونه ملاويږي نن منافقین را پاسي دغه صحابه کرامو تقدس په حواله سره د غوی ناموس په حواله سره په غوی باندې ګوته اوچتي او امت ته یو داسې منظر پیش کړي چې نعوذ بالله صحابه کرامو په خپل منځ کې اختلاف نفرتونه او عداوتونه قران کریم وایي چې رحماء بینهم خپل منځ کې شیر او شکر او یو منافق را پاسي وایي چې نه د غوی په منځ کې اختلاف نو دا د قران کریم په آیاتونو کې تحریف کوي په احادیث مبارکو کې تحریف کوي څنګه چې دی يهوديانو او منافقینو به کولو يحرفون الكلمه من بعد مواضعه بدلوي کلمې د الله رستو د زینو د غینا د الله جل شانه په آیاتونو کې تحریف کوي یقولون ويدوي ان اوتیتم هذا فخذوه کچره درکړی شي تاسو دا حکم قبلوي اغي
چې کله يهوديانو بخپل کسر لګل نبی علیہ السلام ته ورته ویل که زمونږ د خوخي مسله درکړه نو پاغي عمل وکي چې کوم مسله مونږ تاسو ته خولې ده کچره د دې مطابق فیصله درکړه نو عمل پیو کوي وان لم تؤتوه فاحذروا او کچره در نکړي شي تاسو ته نو ځان بچ کی دا غینا زمونږ د خوخي نه بغیر که فیصله درکړي نو غمو مني ومن يريد الله فتنته او هغه څوک چې وغواړي الله جل شانه گمراهي داغه فلن تملك له من الله شيئا نو هیڅ اختیار نه لري تاغه لره د نزدیکولو د پنځ د الله د سسیس چې کوم خلکو له الله جل شانه گمراه کی او هغه چې د گمراهي په لار باندې روان وي نو د الله تبارک وتعالى نه تنشي بچ کولی اولئک الذين دعا کسان لم يريد الله چې نه غواړي الله جل شانه ان يطهر قلوبهم چې پاک لري زړونه د دوی الله تبارک وتعالى د دې زړونه پاکول نه غواړي ځکه د دوی د کفر او د دوی د ظلم او د دوی د نفاق په وجه باندې الله تبارک وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم دې په زړونو باندې الله جل شانه مهر لګولې لهم في الدنيا خزي دوی لرا په دنیا کې شرمندگی دا ولهم في الاخره عذاب عظیم دوی د پاره په آخرت کې عذاب لوی عذاب دی ځکه الله تبارک وتعالى چې د چا گمراهی فیصله وکي نو هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم هدایت نشي ورکولې دغه يهوديان او دغه منافقین چې دا غوي نشاندهي الله جل شانه په قران مجید کې زی په زی باندې فرمایلی او دا غوي نخا دا غوي علامات په قران کریم کې موجود دي دا غینه ما سوا چې کوم خلقو د دین اسلام باندې د دین اسلام د حفاظت لپاره خپل سرونه شندل دي هغه قران کریم 1000 نه زیات آیتونو کې دا غوي منقبت او دا غوي شان بیان کړی دی الله جل شانه یا ایها الرسول اے رسول لا يحزنك ندخف کوي تعالی را الذين كسان يسارعون في الكفر چې تادي کوي په کارونو د کفر کې من الذين دعا كسان قالوا چې وای آمنا ایمان وروړي د مونږه بیا افواههم په خلود دوی سره ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نبی وروړي زړه د دوی ومن الذين هادوا او د يهودياننا سماعون للكذب غوږ دي دوی د پاره د دروغ جوړولو پتا باندې سماعون غوږ دي دوی لقوم اخرين د پاره د قوم نور لم ياتوك چې نبی راغلي تا ته يحرفون الكلمه بدلوي کلمې د الله من بعد مواضع رستو د زینو دا غینا یقولون ويدوي ان اوتیتم چې قدر کړي شتا سوتا هذا دا حکم فخذوه قبل وغیلرا وان لم تؤتوه کچر در نکړي شتا سوتا دا حکم فاحذروا ځان بچ ساتي ومن يريد الله او د چا لپاره چې غواړي الله جل شانه فتنته گمراهي دهغه فلن تملك له من الله شيئا نو هیڅ اختیار نه لري ته هغه لرا د نزد الله د سسیز اولئک الذين دعا کسان دي لم يريد الله چې نغواړي الله جل شانه ان يطهر قلوبهم چې پاک لري زړونه د دوی لهم في الدنيا خزي دوی لرا په دنیا کې شرمندگی ده ولهم في الاخره عذاب عظيم او دوی لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.